अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। स्टेज बांधे नास्त ज़ुअमाए कौम, उलमाए किराम, हाज़िर मजलिस दिमाड़े रो कदरमंदो इज़्ज़तमंदो मशरानो दोस्तानो आज़िज़ानो, जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा दे खपलो अजीज़ानो सरा दे खपल कौम मशरानो सरा ताज़ियत दे पारा दल तरागलाय दिमा कदरमंदो पकार दावा ची अवल उरजन मुर्दल तनास हो और पदग एहतजाज के तास सर शरीक हुए तास तब मालूम हुई सीधे मुर्श सुबही जमात सुबही सालार छोरज मख के दे सड़क पर हादसे के शहादत दरजे तो वरसे और मुसलसल दा युवा हफ्ता या सकम औरजे अगुई सरा अव जनाजों के और गम के शरीक हूँ। दिमाग कदरमंदो यकीनन दायता से गम दाढ़ेर लोए गम दा खुद जमीयत उलमा इस्लाम जिले जमात दल तरागला वक्तन फ़वक्तन उलमाए किराम तासर पदे गम के शरीक सवी दी नन दे मरकजी जमात पर हिदायत बांधे और दे सूबे जमात नुमाइंदगी कौल दे पारा मुश्तासित हाजिर सवी तो परुन रात लब उदा से मालूमात राता वसवल चे दख कौम और दगी कमेटी फैसला दा कड़ी दा जमहूरी इस्लामाबाद तजू वही वजना सही हालात इल्म लो नब्यामुश परुन अगफल रातल मुल्तवी कल कुछ दिशपे ब्या मालूमात वसूल चना दा कौम ला नास्ता दा खपल गम के बयानन मुर्श तास सर पदा गम के शरीक के दो दे पर रागली जमाना मखिमा मशरानो दे दग मजलिस मुतालिक दे दग वाक़िए मुतालिक खबर उकड़े यकीनन दे अवल उरजना जमीयत उलमा इस्लाम पर गम के लता से सर शरीक हमद और देता से हर मुतालबे जमीयत उलमा इस्लाम तायद हम कभी माना मखिमा मशरानो चिकम मजलिसुन ओकड़ल दिमा कदरमंदो दा मजलिसुना जमीयत उलमा इस्लाम तो पार्लियामेंट के हम खड़ी एदगो कुव्वतुनो तरमखे हम खड़ी एदगो मल्क वाकचार तरमखे हम खड़ी और जमीयत उलमा इस्लाम मशरानो वेला
دا څه پټه وینا نه ده. موږ په ریاست هم پوهېږو، د ریاست په واکدارانو هم پوهېږو، موږ د انتظامیې نه هم خبر یو، موږ د ملک قانون نه هم خبر یو. په دغه ملک کې جمعیت علماء اسلام د 80 کالو نه کوي. زما قدرمندو، یقینا د موږ ملک بنیادی وجه دا ده چې دا ترقی نه کوي، چې دا ملک کې بدامني ده. هغې بنیادی مجلس دا ده چې دا ملک د آئین مطابق نه ده روان. د آئین په کتاب کې چې څه لیکلي دي په هغې عمل نشته، او د عمل په لارې کې چې کم خلک رکاوټ دي هغه هم له ما نه ښه تاسو ته معلوم. او یقینا که موږ دا غواړو چې د ملک د په آئین باندې عمل وشي، نو د هغې طریقه هم دغه ده چې دا قومونه به خپل منځ کې یو کېږي، او دا به اټله فیصله کوي چې د ملک اقتدار او د ملک خاوند څوک ده. موږ بار بار دا مجلسونه کړي دي چې ما د ملک دفاعي قوتونه دا د ما د سترګو باڼه دي، او زه د باڼو په شانتې د دغو خلکو قدر کوو. خدا هم اصول دي چې د باڼه یو ویښته سترګې ته پرېوځي نو سترګه بې قراره شي، بیا سترګه زړه کوي، اوښکې به یې وي، او دا تر هغه وخته پورې اوښکې به یې وي چې تر څه وخته پورې دی دا ویښته له سترګې لرې کړی وي. نمغم دا ده چې ما د سترګو ټول باڼه په سترګو چې ننه پراته دي، ما د سترګو بڼو بارډر پرېښی ده، ما د سترګو بڼو د سترګو حفاظت پرېښی ده. نو نن دا قوم بې قراره ده، نن دا مځکه ګرمه ده، نن دا خلک چې په ژړا او په چغا دي د هغې اصل وجه ده. زما قدرمندو، په دغه مجلس باندې د موږ سر خلاص ده، د موږ سوچ خلاص ده، د جمعیت علماء اسلام موقف واضح ده. خو زما قدرمندو عزتمندو، لکه څرنګه چې د ما مشر دلته مجلس وکړ چې دا ټول مذهبي قوتونه که تبلیغ ده، که جمعیت ده، که مدرسه ده، که ملا ده، دا به یو کېږي، بیا به دا قوم له د غم نه خلاص. دې کې شک نشته ده. خو زما قدرمندو عزتمندو، دا قومونه، دا مشران، دا جرګې خلک، دا د قوم نمایندگان، یقینا لکه څرنګه چې ملا نن په ګوته کېږي دغه رنګې د موږ مشر هم نن په ګوته ده. دا قوم چې ناسته د دغه مشر او دغه ملا ټولو ته ناسته. موږ خو یو وار نه څو وار دا مجلسونه کړي دي چې د موږ د یووالي نه بغیر دا مجلس سر ته نه رسېږي. زما قدرمندو، موږ چې کله هم جمعیت علماء اسلام خپله سیاسي تجزیه کړې ده،
نو زما قدرمندو او عزتمندو وخت دا ثابته کړې ده چې د جمعیت علما اسلام موقف صحیح اچھا هره مسله وي او په نږدې د فاټا انضمام په دې کې هم د جمعیت علما اسلام موقف واضح و چې د فاټا قوم نه د پوښتنه وشي هغې نه بعد د فیصله کېږي فاټا خلکو نه د پوښتنه وشي بیا د هغې نه بعد دا فیصله کېږي چې آیا د انضمام پکار ده دا ځان ته صوبه پکار ده که دا کوم سټیټس موجود ده دغه پکار ده خو زما قدرمندو عزتمندو د دغه قوم مشرانو د جمعیت علما اسلام هغه موقف ته تایید ور نه کړ او نن ډېرې لږ موندې بعده د ټول قوم سر په دې خلاص چې د جمعیت علما اسلام موقف صحیح نن دا ټوله فاټه نن دا ټول قبایل دا یو داسې قانون طرف ته ور ودکل چې هغې هېڅ پته نشته زما مشر خو وایي چې موږ ته امن پکار ده داسې لکه په پېښور کې چې ده داسې لکه اسلام آباد کې چې ده داسې لکه پنجاب کې چې ده زما مشره که دغې ته ته امن وایې نو نه په پېښور کې امن شته نه په اسلام آباد کې امن شته او نه په پنجاب کې امن شته او د امن بنیادی وجه څه ده زما عزتمنده او قدرمنده بدامني دا نن د بین الاقوامي قوتونو ضرورت بین الاقوامي قوتونه دلته چې دغه خاورې باندې جنگ نه وي نو دی نسي راتلی همیشه دپاره چې په کور کې جنگ شروع سي نو به ګاونډ بیا سر درچیږوي ګاونډ به کور ته درځي او بانه پیدایي چې په دې کور کې دوه وروڼه په جګړې دي زه خو امن دپاره راغلی بعینه دغسې که په افغانستان کې جنگ ده که په قبایلو کې جنگ ده او که دما خاوره په جنگ لړلې ده اصل ضرورت دا د بین الاقوامي قوتونو او هغې دپاره اعلی کار او د ما اسټبلشمنټ ده هغې دپاره اعلی کار د ما د خاورې هغه واکداران دي د ما قدرمندو عزتمندو که موږ دا غواړو چې د بین الاقوامي قوتونو لاره بند شي نو بیا پکار دا ده چې موږ په خپل منځ کې یوه بل ته د امن د تحفظ تړون ورکړو چې موږ په خپل منځ کې د مینې د امن پیغام ورکړو یو بل ته او که زه نن دلته د قومیت خبره کوم که زه دلته نن د صوبایت خبره کوم که زه دلته نن د ژبې خبره کوم که زه د علاقې خبره کوم د ما قدرمنده او عزتمنده په دې باندې دا ملک کې امن نه راځي نه ما او د تا په خاورې کې دا امن راځي د ما عزتمنده جمعیت علما اسلام په دغو مجلسونو باندې خپل لاشونه اوچت کړي دي خپل علماء کرامو شهیدانو موږ تاریخ لیدلی ده د ما مولانا معراج الدین صاحب د ما مولانا نور محمد صاحب د ما ډاکټر خالد سومرو صاحب د ما شمس الدین شهید صاحب د ما قدرمند عزتمند کم ملا در وګڼه خو د ما عزتمندو جمعیت علما اسلام نن هم په خپل موقف ولاړ ده چې په دغه ملک کې به امن په دغه طریقې راځي چې دا قوم دا ملت دا به یوه فیصله کوي چې موږ په چا پسې روان
لږ ماته پکار دي چې زه د خپل ګریوان ته وګورم چې ماښام په جرګې کې یوه فیصله کوم او بیا د شپې 12 بجې یا 1 بجه 2 بجې له بل چا سره مرکه کوو نو ماته خپل ګریوان ته کتل پکار زما عزتمنده جمعیت علماء اسلام پرون هم له تا سره ولاړو تا چې د امن دپاره د فاټه انضمام فیصله کوله او دا قوم ورپسې ته جمعیت علماء اسلام له تا سره ولاړو په خپل موقف باندې زور او جبر نه کوو خو چې دا قوم ورپسې ته بیا جمعیت علماء اسلام هم د تا موقف تایید کړی نن هم جمعیت علماء اسلام د تا دغه موقف تایید کوي د تا دغه مطالبې تایید کوي چې دا کومې ته کوې لګیا تر اسلام آباد وای زه وایم که تر امریکې پورې تلل وي جمعیت علماء اسلام به دلته مخ دی او تاسو به ورپسې خو چې په څه طریقې چې دا امن مشتمله اوسي خو زما قدرمندو عزتمندو امن داسې شی نه ده چې راغله او تا ته یې درکړه چې دا امن د وایخله کور ته یې وایست د امن دپاره به موږ او تاسې په شریکه په ښکاره یو کردار ادا کوو د امن دپاره به زه او ته اول د قوم ته خپل ځان صفا کوو چې ما د کردار نه دا قوم مطمئن سي زما عزتمنده ما له پنجابي سره له سندي سره زما قدرمنده ما له بلوچي سره او له بل قوم سره هېڅ جګړه نشته لکه څرنګه چې نن ته مظلوم یې دغه رنګې بلوچ هم مظلوم دی لکه نن چې ته مظلوم یې دغه رنګې د سنګ مسلمان هم مظلوم ده لکه څرنګه چې ته مظلوم یې داسې د پنجاب غریب خلک هم مظلوم دي په هغوی هم ظلم کېږي لګیا ده زما قدرمندو عزتمنده موږ دلته چې د قومیت مجلسونه وکړو زما قدرمنده ته چې پنجاب ته ځې نو بیا به پنجاب طرف ته چې ځې نو بیا به په دې خبرو سوچ کوو زما عزتمندو جمعیت علماء اسلام د تاسې هر موقف تایید کولو ته تیار دی تاسې سره اسلام آباد د ما درته وایي چې که امریکې ته ځئ موږ در سره یو خو زما قدرمندو عزتمندو یووالی دا د هر مجلس دا بنیاد دی پکار دا ده لکه څرنګه چې نن تا مجلس وکړ چې نن موږ فیصله کړې ده چې اسلام آباد ته ځو زما قدرمنده موږ در سره یو هر قسمه تعاون ته تیار یو خو زما عزتمندو او قدرمندو وروڼو چې کله سبا بل مجلس راځي بیا لږ له جمعیت علماء اسلام سره هم مشوره کولی شي موږ هم په دې حالاتو نظر ده موږ هم په دې قومونو نظر ده موږ هم د اسټابلیشمنټ په دې چالونو او په کرتبونو باندې پوهېږو موږ هم په دې ملک کې سیاست کوو موږ هم له دغو مجلسو خبر یو زما قدرمنده او عزتمنده جمعیت علماء اسلام به د تا موقف همیشه تاییدوي چې د دغه قوم دپاره ده جمعیت علماء اسلام دغه قوم دغه اولس او دغه مسلمان دپاره همیشه قربانۍ ورکړي دي بیا به هم ورکوي او چې کوم مرض نن تا نبض نیولی ده چې د ما اصل مجرم څوک ده د دغه نبض د دغه مرض افشا دا مرض موږ وخت نه ښکاره کړی ده چې د دغه مرض جړ هغه اسټابلیشمنټ ده خو زما قدرمند او عزتمنده اسټابلیشمنټ داسې اسانه نه ده چې ته ووایې په کار دا ده چې موږ اول له خپل ځانه سره ګز وښورو موږ له خپل ځانه سره خپل هغه وکړو داسې نه چې دا قوم ور روان کړی او سبا بیا
دغه څلورو په ځای 400 لاشونه علاقې ته راړو لږ په دغې باندې به اول سوچ او مرکه کوئ په خدای یقین وکئ چې دا اسټیبلشمنټ دا نه په 400 مړه ده نه په 4,000 مړه ده د ده اصل مقصد دا ده چې بین الاقوامي قوتونه به ما په دغه ملک کې خپل اختیار څرنګه حاصلوي لہذا هغې دپاره مخ په وړاندې که تلل غواړئ موږ تاسو سره ملګرتیا کوو په لږ په طریقې که تاسو وایئ چې نه موږ کمیټۍ ده موږ فیصله کړې ده موږ هم تایید کوو موږ در سره ملګرتیا کوو الله دې وکړي چې د تاسو په دغو فیصلو کې الله برکت واچوي او دغه قوم ته خدای امن ورکړي دغه ملک ته خدای امن ورکړي زما قدرمندو عزتمندو زه د دغو خاندانونو سره د دوی عزیزانو سره د دوی والدینو سره یقینا نن غمرازي ته راغلی یم او زه دا غواړم چې د دغه قوم سره غمرازي وکړمه خو د ما قدرمندو عزتمندو زه د دغه قوم ملګری یم د تا ملګری یم لږ ته هم په ما سوچ وکړه چې د ما په دغه ملک چې کوم کردار ده د ما چې کوم حیثیت ده لږ په دې باندې ته هم سوچ وکړه چې آیا موږ دپاره به آیا دغسې فیصلې دا به د ما او د تا د قوم تایید حاصلولو دپاره صحیح وي او که نه به وي بهر کې دې کمیټۍ چې اوس پورې څه فیصلې کړي دي موږ په هغې باندې تاسې قوم ته ملګرتیا ډاډنه درکوو تر هر ځای پورې چې جمعیت علما اسلام ضرورت وي انشاءالله موږ به تاسو سره ملګرتیا کوو زه آخر کې ور بیا د دغو کسانو والدینو دپاره د خاندان دپاره او د قوم دپاره دعا کول غواړم چې اله العالمینه د دغو خلکو د وجې نه دغو غریبانانو او دغو نوجوانانو موږ دا مشران موږ دا میندې او خویندې اله العالمینه زیاتي ستړي شول دما اله العالمینه د موږ ګناهونه معاف کړي اله العالمینه موږ په زړو کې صحیح د اسلام نظام دپاره مرسته کولو او د تایید کولو هغه لاره روښوي چې اله العالمینه په دغه ملک کې اسلامي نظام راشي اله العالمینه چې دا کم خلک د دغه خاورې او د پښتون یا د مسلمان یا د دغه وطن دشمن ده اله العالمین هغه هر څوک چې ده ته تباه و برباد اله العالمین ته تباه و برباد اله العالمین ما ته پته نه چې زه په دغه قوم کې پیدا یم په دغه قوم کې ستر شوی یم په دغه قوم کې به زما مرګ وي اله العالمین ما او دا قوم یو بل سره دغسې تړلی وساتي اله العالمین دا قوم په خپل منځ کې مضبوط کې اله العالمین په موږ کې اتفاق راولي اله العالمین په موږ کې مینه محبت پیدا کې اله العالمین په موږ کې د یو بل درد پیدا کې اله العالمین دا خاوره محفوظه کې دا وطن محفوظ کې دا علاقه محفوظه کې اله العالمین موږ هرې قربانۍ کړې دي بیا یې هم کو خو چې د تا نظام په دغه ملک کې راشي اله العالمین د تا نظام غواړو اله العالمین د انسانانو نظامونه ستړي یو زیاتي اله العالمین د انسانانو دغه روش نه مو خلاص کې اله العالمین دغه سوچ نه مو خلاص کې اله العالمین دا قوتونه په خپلو کورو کې تباه و برباد کې اله العالمین په خپلو ملکو کې تباه و برباد کې د ما وطن د ما خاوره د ما قوم د ما خلق د ما بچي اله العالمین دغه بین الاقوامي قوتونو نه په امن کې اله العالمین موږ ټول په امن کې اله العالمین په موږ باندې رحم وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين